مثال بدل درکم سوره یاسین چې دی ولسته رسول الله مبارک فرمای د لسو ختم ثواب دی پکې او چې سحر وختي دی ولسته ټول حاجتونه دی خدای پوره کوي سورت واقع چې دی ماښام ماسخوتن ولستله فقر فاقه به در باندې نه راځي آیت الکرسی چې دی ولستله ستا او ستا د ټول کور به خدای حفاظت کوي اخیری سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې شپې ولولې په لاسونو په ځان لاس راکاږي ټوله شپه به د خدای پاک د سحر جادو نه حفاظت کوي د کوډې دم شي سورت فاتحه چې دی ولستله شفا ده پکې دا د بعضې سورتونو فیدې دي او دی برکت دی زمارونو خو یو خبره به درته وکړم ته به وایې چې یا ما خو بیګا آیت کرسي لوستلې وه زما خو حفاظت ونه شو دکان کنډر مې بیا شوی دی ما خو صورت فاتحه په مور باندې چوپ کړه سار او ماښام پې چوپ کومه خو جوړه نه شوه زه خو صورت واقعه هر ماسخوتن ویمه بله ځم ما ته چا وی یاره ډېر غریب مې دا صورت وي تا راته ښولې دی ویمه بیا وی هېڅ پیدا نه کوي صورت فاتحه خو زه ویمه چوپ کوم مور خو جوړه نه شو هلکه تاسو نه تپوس کوم دا د رسول الله مبارک وینا ده حضور پاک رښتیا وایي که دروغ وایي که د لږ معمولي دروغ ووایي کفر ته لاړې نو زه دې اوس پویم دا چې یو ظاهري مادي اسباب دي یو روحاني اسباب مادي اسباب عقیده یقین نه غواړي چې ته تږې اوبه دې اوس کله که یقین دې پیوه وکني نو تنده به دې ختمېږي چې اوږې ډوډۍ دې وخوړه که یقین دې پیوې وکني لوږه به دې ختمېږي او روحاني اسباب غیر مادي هغه مضبوط یقین غواړي که یقین دی کار به کوي او که یقین دی نو کار به نه کوي یو مثال دی خو درته ویم یو لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا تقریرونه چا جمع کړي دي په یو کتاب کې تسهیل المواعظ ورته وایي هغې کې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو تقریر دی یو ملا صاحب به د جمعې په ورځ تقریر کو یو ځل په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو جوش کې راغی یاره بسم الله کې دا برکت دی چې په دریاب ورځو بسم الله وایي او نیغ پې پورې خپه به دې نه لمدېږي یو باندېسي ناستو په جومات کې باندېسیان خو سادهګانې ملا صاحب خدای سره ښه شخره چې دم دې راته وخو زه خو چې جومات ته راځم منځ کې سیند دی دریاب دی نو په کشتۍ کې راځم د کشتۍ ډریور چې دی مانډګي هغه له پیسې ورکوم خره چې دم دی وخو خو چې مونځ یې وکړو نیغ لاړ په سیند ورغی بسم الله الرحمن الرحیم ور روان شو واقعي لکه سړی چې په سړک روان وي اړو خپې له همدنه شو چې ځي او راځي بسم الله وایي بیا یو ځل یې د ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به دعوت قبلې ډېره ښه چې روان شو څنګه باندېسې مخکې د ملا صاحب ورپسې دی چې سیند ته څنګ نږدې شو ملا صاحب بریکونه راښکل کلک ودرېده هینډ بریک یې هم راښکل باندېسې ورته وي استاد جي راځه که نه وي چېرته وي زما کور خو د دریاب نه پورې غاړه دی نو یې صبر وکړه چې کشتۍ راشي که نه وي په کشتۍ څه کوې وی په څه کې به ځو وی تا هغه دم نه خولی هغه بسم الله والا هغه دم وایه او راځه پې وی مونږ غر کې مونږ غر کې یو ستا جي تا چې هغه دم خولی زه خو همغه دم ویم او ځم پې عمل مې پې کړی خپه مې هم نه لمدېږي او ته پې عمل نه کې مخکې شه مخکې شه که دې خانګو کې لاس در کوم الاوړې دې را بغوم وی یو څه عمل پې نه کې استاد جي ورته څه وایي وی دا زمونږ هغه خولې نه دي که نه خبره خو مې ټیک کړې ده خو زمونږ هغه خولې نه دي ما ته یو ځل یو سړي تپوس وکړو وی ما ته دا مسله ده یو وظیفه راته وښایه وظیفه مې ورته وښوله مې دا وایه ما ته وي ته بیا رالو نه وې
مې ستا مازغه خراب دي ناجوړه ته دارو بدله زه خورم مې ته ډاکټر له لاړ شه به ته دارو لیکي دارو راواله او په میز یې ورته کېږده چې ډاکټر صاحب دا راله وخوره نو مې په هغه شي به دې په دا مازدیګر ووایي چې خوار چې زه خو دروازې سل مریضان ګورم یو بوجۍ دارو ورته لیکم دا به زه خورم ما غر کې ناجوړه ته دارو به زه خورم نو مې تکلیف تا ته دی وظیفې بدله زه به یم زه به چا له خپل مونځ به کوم درس به کوم که تاسو له وظیفې به وی وی زما خو هغه خوله نه ده که نه ای ما ته مې ستا خوله د نسوارو خوټکڼۍ ده نسوار پکې اچوه نو ملا صاحب ورته وایي زما خوله هغه نه ده که نه زمونږ هغه مقتدي ورته مخکې کېږه نورې خبرې پرېږده هغه ساده سړی و والله چې په دې سین کې دې منډم ستا خوله هغه نه ملا صاحب وایي دا څه په جنجال خدای دې بیخ د دعوت او د ډوډۍ وباسي څه په مصیبت واوړېد په لیوني واوړېد باندې سې ورته وایي روغه کو زه رانه مخکې کېږم لاس را زه بسم الله ویم ته مو وایه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه باندې سې مخکې دې بسم الله الرحمن الرحیم اپې نیغ روان دی لکه په موټر وی چې سړی دی او ملا صاحب ورپسې دی خدا تعالی وایي چې خدای خیر استاد یې خپې ټینګې که ګورې غر کېږي نو ډېره د عبرت واقع ده مولانا اشرف علي صاحب وایي ګوره چا چې دم خولی دی یقین مضبوط نه لري نو پې زړه نه شي کولی چا چې زده کړی د هغه یقین مضبوط دی پې ډاډه روان دی